الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يقرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مونږه د تجوید کلاس شروع کړو. د تجوید کلاس به انتها ضروری دی، بلکې بعض روایاتو کې راځي چې بالکل فرضو کې داخل دی، ځکه کله کله انسان د قرآن تلاوت کوي او هغه قرآن تلاوت کې داسې غلطي وکړي چې انسان په بالکل کفر ته رسي، او بعض که د مونځ په دوران کې داسې غلطي وکړه چې هغې سره معنا غلطه شوه، نو د دې انسان مونځ مات شو، فاسد شو. ټیک شو، د دې انسان مونځ نه کېږي. نو د داسې غلطیانو نه د ځان خبرولو او د داسې غلطیانو نه د بچ کېدو دپاره زمونږ د تجوید کورس په دې نیت باندې شروع شوی دی چې زمونږ داسې غلطیانې ختمې شي چې زمونږ هغې سره مونځ ماتېږي او مونږ نه پې الله خفه کېږي او مونږ پې کفر ته رسېږو. نو د داسې غلطیانو نه د بچ کېدو دپاره دا د تجوید کلاس دی. نو انشاءالله پابندۍ سره به روزانه صرف دا مخارج لږ غونته کې مشکل دي، مخکې بیا سبق به لږ ډېر هم وایو او انشاءالله هغې نه پس بیا ډېر اسان سبقونه دي. نو مخارج دا 17 مخارج دي او دا د الف نه واله یا پورې چې دا څومره حروف دي که نه، دا ټول 17 مخارجو کې رایوځای شوي دي. د یو مخرج نه بعض ځایونو کې 3 حروف ادا کېږي، بعض ځایونو کې 2 ادا کېږي، بعض ځایونو کې 4 5 ادا کېږي. نو داسې مخارج یوځای شوي دي، هغې نه ټول 17 مخارجو کې دا ټول 29 الف نه واخله یا پورې دا 29 حروف چې دي دا په 17 مخارجو کې راجمع کړي دي. نو انشاءالله دا به ټول پابندۍ سره یادو او ډېر لوی خیر او فایده به درله درکوي. کومو ورونو خویندو چې قرآن یعنې په ناظره نه دی ویلی، انشاءالله چې دا ویډیو مکمل ګوري، زموږ دا درس مکمل ګوري، نو ډېر پخپله به ورته پته لګي چې یاره زموږ ته څونه فایده کېږي. نو راځئ موږ خپل سبق شروع کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف د خولې خالي سینه، خوله کې چې کومه خالي سره هغې نه الف ادا کېږي. با دا د ښکته او بره شونډو چې کومې لمدې سي دي دننه غاښونو طرف ته، دغه د غاښونو طرف ته دا لمدې سي چې کله یو ځای شي خپلو کې کلکې شي نو دې نه با ادا کېږي. ټیک شوه. تا د ژبې سر او د مخامخ غاښونو برني غاښونو د شا طرف ته جړلې طرف ته چې دی جړلې دی، کوم موږ ورته په پښتو کې وری وایو او اردو کې ورته مسوړی وایي. مسوړی د ژبې دا سر چې دغه مسوړو سره ولګي هغې نه تا ادا کېږي. ښه، بیا سا نو سا ما ستاسو د اسانتیا دپاره چې یاره ماشومان دا په اسانتیا سره ادا کوي، نو هغې دپاره اسانتیا دپاره مونږ داسې الفاظ استعمالو چې دا ښکته او بره غاښونه چې دي د دې په منځ کې د ژبې سر راوځي هغې نه سا ادا کېږي. جیم دا مونږ پرون سبق کې ویلی و. نو جیم چې دی جیم نو دې ته غوږ کړئ، د ژبې دا منځ چې د تالو منځ سره ولګي نو هغې نه جیم ادا کېږي. بیا ګورئ مرۍ مې ورته پرون په 3 تقسیم کړې وه. اولې ته اقصای حلق وایي، دویم ته وسط حلق وایي او دا چې خولې طرف ته ده دې ته ادنی حلق وایي. ټیک شوه. نو ګورئ دا وسط حلق چې دی د مرۍ منځ حصه، د مرۍ منځ حصې نه ح ادا کېږي بغیر نقطې والا. دا ټکي چې د پاسه پې دا نقطه نشته نو دغه ح د مرۍ منځ نه ادا کېږي. او چې کوم باندې د پاسه نقطه ده دا خو دا پر الفاظو کې پر حروف دي، هغه پر حروفو کې اول حرف چې دی هغه خا ده.
نو دا خو چې ده دا د مرۍ خولې طرف حصې نه ادا کېږي د تجوید په اصطلاح کې ورته ادنی حلق وایي یعنې د مرۍ دا خولې طرف چې کومه حصه ده هغې نه خو ادا کېږي. اوس ګورئ مخکې نننی سبق نوی سبق هغه دال دی دال نو څنګه چې د تا مخرج و که نه هغه شانتې د دال مخرج دی د تا او د دال مخرج یو دی ځکه مې تا د لاندې نه مې دال لیکلی دی. نو تا مخرج څه د ژبې سر د مخامخ دوه غاښونو مسوړو سره شاته طرف ته ورو سره چې ولګي شاته طرف ته جړلو سره چې ولګي هغې نه تا ادا کېږي او د دغه ځای نه دال هم ادا کېږي. د تا او د دال یو مخرج دی. د ژبې سر د مخامخ غاښونو شاته جړلو سره چې کلک ولګي هغې نه دال ادا کېږي دال. اوس بیا چې د پاسه د دال په شانتې چې د دال په شکل کې دی هغه د پاسه بره نقطه شته په دال باندې نقطه نه او د دال په شانتې بل شکل چې دی په ده باندې نقطه وي. نو ګورئ دا ما د سا د لاندې لیکلی دی نو یاد وساتئ د سا او د ذال یو مخرج دی ها څنګه چې د سا دپاره ښکته بره غاښونو منځ کې ژبې سر وباسي سا ادا کېږي همدغه شان ښکته بره غاښونو منځ کې چې د ژبې سر وباسي نو هغې نه ذال ادا کېږي ذال ښکته بره غاښونو منځ کې ژبې سر وباسي ذال ادا کېږي ښکته بره غاښونو منځ کې ژبې نری سر وباسي ذال ادا کېږي ذال. مخکې ګورئ اوس را نو را ته ګورئ د ژبې دا سر چې دی د دې نه لږ غونته د سیټ ته دې ته د ژبې کناره وایي د ژبې کناره د مخامخ دوو غاښونو مسوړو سره چې ولګي نو هغې نه را ادا کېږي. د ژبې کناره د مخامخ برني دوو غاښونو جړلو سره چې ولګي هغې نه را ادا کېږي. د ژبې کناره د مخامخ بره غاښونو جړلو سره چې ولګي هغې نه را ادا کېږي. د ژبې کناره دا چې د دې بره دوو غاښونو مسوړو سره ولګي یعنې ورو سره ولګي وری ورته موږ پښتو کې وایو اردو کې ورته مسوړې وایي او از عام د تجوید په اصطلاح کې ورته جړلې وایي د غاښونو جړلې د برني غاښونو دوو غاښونو جړلو سره چې ژبې کناره ولګي د دې سر نه لږ غونته کړي کنارې طرف ته د ژبې د دې سر نه لږ غونته د سیټ ته چې دی دې ته د ژبې کناره وایي. نو دې ته د ژبې دا کناره چې د مخامخ دوو غاښونو برني دوو غاښونو جړلو سره ولګي هغې نه را ادا کېږي. اوس ګورئ زا او سین زا چې ده که نه زا ښکته بره غاښونه به یو ځای کړي او د ښکتني غاښونو شا طرف ته به د ژبې سر ولګوي نو هغې نه زا ادا کېږي. ښکته بره غاښونه به یو ځای کړي د دې ښکتني غاښونو شا طرف ته دې سره به ژبې سر ولګي هغې نه زا ادا کېږي زا. او دغې نه سین ادا کېږي. زا او سین دواړه ملګري دي د یو مخرج نه ادا کېږي ټیک شوه د یو ځای نه ادا کېږي. چې کوم ځای نه ټکي ادا کېږي هغه ځای ته مخرج وایي ها کله کله چېرته مخرج لفظ استعمال کوم نو د هغې مطلب هماغه ځای چې کوم ځای نه هغه ټکي ادا کېږي. نو ګورئ ورته سین ښکته بره غاښونه یو ځای کړه د ښکتني غاښونو شا طرف ته د سر د دې ښکتني غاښونو دا سرونه چې دي خو شا طرف ته دې سره چې ژبې سر ولګوي نو هغې نه سین ادا کېږي. زا او سین دپاره ښکته بره غاښونه یو ځای کړه او د ښکتني غاښونه د شا طرف ته ژبې سر ولګي هغې نه زا ادا کېږي. ښکته بره غاښونه چې یو ځای شي او د شا طرف ته د ښکتني غاښونو شا طرف ته د ژبې سر ولګي هغې نه زا ادا کېږي. ښکته او بره غاښونه چې یو ځای کې او د ښکتني غاښونو شا طرف ته د ژبې سر ولګوه هغې نه زا ادا کېږي. ټیک شوه. الف د خولې خالي سې نه ادا کېږي. با د دواړو شونډو لمدوي سو نه ادا کېږي. تا د ژبې سر د مخامخ دوو غاښونو مسوړو سره چې ولګي هغې نه تا ادا کېږي. سا د ښکته بره غاښونو منځ کې ژبې سر وباسه سا ادا کېږي. جیم د ژبې منځ د تالو منځ چې یو ځای شي جیم ادا کېږي. ح د مرۍ منځ نه ادا کېږي. خو دا خو به پر وایي ها داسې په ډکه خوله به وایي او دا به سخته وایي. خو د مرۍ خولې طرف حصې نه ادا کېږي. دال د ژبې سر د مخامخ دوو غاښونو مسوړو سره ولګي هغې نه دال ادا کېږي. تا او دال دواړه د یو مخرج نه ادا کېږي. ذال دا به نرم وایو. نو ثا او ذال دا دواړه ملګري دي د دواړو دپاره به د ژبې سر راوباسي د دواړو ښکته بره غاښونو منځ کې او ثا او ذال به پیدا شي. بیا ګورئ را چې دی که نه د ژبې دا کناره د مخامخ دوو غاښونو مسوړو سره چې ولګي د تا دپاره تا او دال دپاره د ژبې سر د مخامخ غاښونو مسوړو سره ولګي او را دپاره د ژبې کناره د مخامخ غاښونو مسوړو سره ولګي هغې نه را ادا کېږي.
زا او سین، زا او سین دا دواړه چې دي دا د یو ځای نه ادا کېږي، د یو مخرج نه ادا کېږي. نو د زا چې کوم مخرج یا د سین هم دی، ښکته او بره غاښونه به یو ځای کړي، د ښکتني غاښونو شا طرف ته به د ژبې دا سر ولګي، هغې نه زا ادا کېږي، او بیا سین دا دواړه د یو ځای نه ادا کېږي. نو انشاءالله راتلونکي سبق پورې موږ له اجازت راکئ. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.